یو زمری دی چې زما د زوی خوا کې ولاړ. اوهو پروردګاره دا به څه کېږي؟ د زمری دی زما د بچې به اوس اوچت کړي. بیبي هاجره چې کله ابراهیم علیه السلام راوسته سره د خپل ماشوم بچي حضرت اسماعیل علیه السلام او بیت الله خو نړېدلی او ختم شوی، صرف داسې نښې پاتې وې، نو هلته یې ورته د جبریل علیه السلام ورته لارې ښودلې وې، دلته یې پرېږده. بیبي یې هم پرېښود او ماشوم بچی یې پرېښود، دا دواړه یې پرېښودل او یو رکوټ غوندې تیلی وه، په هغې کې ستوان کجوري چې څه خوراک وی ورته کېښود، او یو مشکیزه وه وړه غوندې د څرمنې هغې کې اوبه وې هغې ورته کېښود. اوس خو ابراهیم علیه السلام ته پته ده، په دې خو ماشومان هم پوهېږي چې دا اوبه به یو 15 ورځې 6 ورځې 10 ورځې پس ختمېږي، او دا خوراک به 15 یا 10 یا 20 ورځې پس ختمېږي. او دا هم ورته پته ده، دې بیبي ته هم پته ده، ابراهیم علیه السلام ته هم پته ده چې دلته خو په میلونو سلو میلو کې په میلونو کې دلته انسان نشته، نه کلی شته، نه انسان شته، نه اونه شته چې د اونې نه به څه میوه راوشوکو، نه باغ شته، نه بوټي شته، هېڅ هم نه، ځنګلي جاړې بوټي دي، غنو والا ازغو والا دی کېنو. نو ابراهیم علیه السلام ډېر نرم دله و. ان ابراهیم لأواه حلیم. بعد انسان له نرمي په لږ څه جړا ورځي چې دی څنګه کېښودل دا بیبي او دا ماشوم تېرودونکې پیرودونکې اسماعیل دی ورسره کېښود او ترې روان شو. بیبي هاجرې د ماشوم بچی پرېښود او د ابراهیم علیه السلام د خاوند پسې شاته روانه شوه او ورته وایي چې ای سړیه تا موږ چا ته پرېښود؟ ته رانچته د بیابان کې په دې غرونو منځ کې پټي نشته، انسان نشته، شپه به راځي، نور به راځي، یو ونه وه ځنګلي د نور به څه د یو اونې به څه سوري، د هغه ونې لاندې پرېښود، ته بس باران سره به څه کو، طوفان سره سیلۍ سره به څه کو، شرمخ را باندې راغی، بل سره رالل، دا به څه به جنجال کې پرېوت، چا ته مې پرېږدي. ابراهیم علیه السلام ورته غږ نه کوي، که کولی نه شي، هلې نرم دی، جړا ورځي چې جاړم خو دا ښځه به م جاړي، دې ته روان دی او دا ښځه ورپسې بیا روانه، ابراهیمه ما خو په دې پوهېږي که چا ته هم پرېږدی، غږ نه کوي. نو اوس چې دا کوم ځای مروه ده، تاسو الله دې مونږ بوتلی کړي، دې مروه نه چې لږ داسې په چړی باندې ور مخکې شو او دا ورپسې روانه ده، بچی یې پرېښوده، نو لمن نه کلک ونیو، تا ته وایم که نه ابراهیمه چا ته هم پرېږدی، هغه بیا غږ نشي کولی، جاړي هغه هم غریب. دا بیبي هوښیاره وه، وی الله امرک بهذا، او زما دا خاوند خو هر څیز کې د الله خبره مني، تا ته الله دا ویلي دي، په دې حکم در کړی دی درته ویلي دي. ابراهیم علیه السلام بیا خبره ونه کړه په خولې، سر یې داسې وړفه چې ما ته الله ویلي، بس ښځې لمن پرېښوده او څه وایي، وی الله به مونږ نه ضایع کوي، بس مونږ خو په معمولي خبره د الله نه ګیلې کوو که نه، موټر شته دا نه چې نشته، خو چې لږ د دې نه غټ میلو نشي الله نه ګیلې کوو، ډوډۍ شته دا نه چې نشته، خو چې لږه یو پوټې میوه ورسره نی بیا ګیلې شروع، کور شته خو کچه دی، او چې پوخ نی بیا د خدای نه ګیلې شروع، هېڅ ګیله نه کوي د رب العالمین نه چې ربه دا په ما څه امتحان دی، الله دا سازمایش کې دی واچولم، پروردګاره دې بچي سره به څه کوم، یره خو د انسان په اړه فطري شی دی چې انسان ته یره راځي، نه ایمان یې دونه مضبوط دی چې فوراً وایي الله به موږ نه ضایع کوي، په مخه دی. او الله بعضې وخت کې یو شی سړي ته خطرناک لګي خو هغې کې خیر وي، دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ د خیر او د شر مالک او موږ له خدای خیر راکوي، خو قانون دا دی چې غنم به درته میلاویږي، خو محنت غواړي، کرونده غواړي، دغه غواړي، څه ورته وایي، لو غواړي،
او بخور غواړي پټې به وتاړئ د شپې به هم ځې د ورځې محنت غنم به میلو شي تکلیف نه بغیر راحته نی تکلیف وي ابراهیم علیه السلام داسې لږ اخوا شو که نه نو بچي چېرته دړه نه وځي او بیا یو نیازبین یو بچی دی په بوډاوالي کې الله ورکړی او پیغله جینۍ ده پیغله ښځه ده نو بیت الله خو ته الله ویلو دلته به کور جوړو نو دی بیت الله ته مخ کړې په یو غر ودرېده او الله ته یې لاس پورته رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله ما خپل بچې په یو لق دق بیابان ځنګل کې پرېښود پروردګار یو وخت نه اسکنتو به دلته به اوسېږي ربنا لیقیموا الصلاة الله ما بل څه نه دی پرېښی دا چونکې ستا کور دی تا راته وایي چې دلته به د ما کور دی نو ما دې له پرېښود چې دا ستا عبادت وکړي یوازې دي پروردګاره دا به څه کوي فاجعل افئدة من الناس تهوي الیه یا الله د خلقونو نه وتمایل کې څوک بله راوړي وارزقهم من الثمرات خدای میوې وله ورکړي لعلهم یشکرون نو دوی به ستا شکر بیا ادا کړي بس ابراهیم علیه السلام خو دې په جړا کې ووت لاړه بیبي هاجره وایي چې بیا مې لږ ساعت پس وکتل یو زمری دی چې زما د زوی خوا کې ولاړ ببرشی زمری اوه پروردګاره دا به څه کېږي د زمری دی زما دا بچې به اوس اوچت کړي او زه به ورسره څه کوم زه دا نه شم بچ کولی دا بچې به دې څه بچ کړه او زمری م لګیا دی زه یم دا بچې مې خوري ژبه یې رایستې را او زما بچي دې اړمه کړی های اولاد ډېر خوږ دی نو خدای دې موږ ټول تاسو ټول د بچو د غمونو نه وساتي بچې ډېر خوږ بچې خوږ د پلار زړه په بچي او د بچي زړه په غټه تیږه پلارانو ته بچي څونه خواږه دي خو چې بچې ښځه وکړي نو پلار ته د انسان په نظر بیا نه ګوري انسان بیا دا نه وایي چې دا زما پلار دی چې دې ماشوم لوی کړی پلار سره جګړه هم کوي جوابونه هم ورکوي مور ته کنځل هم کوي مور وهیمه ټکیمه پلار هم رټي بچي ته وګوره خپل ته زړه یې دردېږي که نه دردېږي دقسې په تا هم د چا زړه دردېږي ظالمه ظلم به نه کوې د مارونو دې نوجوانانو ته هم د مور او پلار ډېر قدر کوې ښه هلکانو ته ډېر قدر د مور پلار کوي کنځل به هم درته کوي بد به هم درته وي د ښځې دپاره مور مه غورځوه او مه د ښځې دپاره پلار غورځوه مه د بچو دپاره پلار غورځوه داسې به نه کوې ښه قدر کوې او د رسول الله مبارک وینا ده چې کوم انسان د خپل پلار قدر وکړي عزت یې وکړو چې دې د دې پلار عمر ته رسېږي الله به دله داسې پیدا کړي چې رده به د دې نه زیات قدر عزت وکړي طالبانو ته هم دی کې یو نکتې ته اشاره ده چې د پلار عمر به هم خدای درکوي دا معلومه شو چې عمر به دې هم زیات نو پلار دی نو مور ده بیا هم بچی دی نو چې څنګه رانږدې شوه هغه زمری لګیا دی اسماعیل علیه السلام سټي خپې وله پاکوي ګوتې وله پاکوي لاس وله پاکوي سر وله سټي صفایي وله کوي او اسماعیل علیه السلام او ماشوم اسماعیل علیه السلام ورته خلطېږي خاندي ورته نو چې څنګه حضرت بیبي هاجره راله ورسېدله نو دا زمري ورته په داسې انداز باندې لګیا دی لکۍ ترنګوي لکه ساتلې سپی چې بنده ته لکۍ ترنګوي کورنۍ سپی چا نی ساتلې چې دا مالک یې د بار نه راشي نو دی ورته د خپو ته تاویږي راتاویږي قخه ورته کوي او دا لکۍ ورته ترنګوي الله ورته وښوله الله ورته وښوله چې بیبي هاجرې فکر مه کوه د ځنګل زمرې به ستا او ستا د بچي څوکی کوي انشاءالله الله رسول الله مبارک فرمایي
وی انا اغیر منکم وی تاسو کې زیات غیرتی زیما والله اغیر منی الله بیا مانا زیات غیرتی دی نو چې الله د پاره ته محنت کې خواري کې بچي پرې دې خزه پرې دې نو الله د بیبي هاجرې خبره الله به منزایه کوي یقین ساته پر رب العالمین الله تابعداري کوه الله خوشاله وا ته ګوره الله به پتا غیرت کوي وخت به وي وخت به خو غیرت به د باندې کوي خپکی به نه او دا د دنیا پریشانه خو کله کله پارچه راځي دا حضرت یونس علیه السلام باندې رااله په حضرت ایوب علیه السلام بیمار شو ابراهیم علیه السلام باندې پریشانه راغلی دي دا ازمایښونه به راځي خو ښه نتیجه به بیا انشاءالله د الله د غیرت هغه نتیجه به انشاءالله یو ابراهیم علیه السلام به کله کله راته بیبي هاجرې ورته دا قصه وکړه ابراهیم علیه السلام ورته وی هاجرې وی د دې نښې یو خدا شو چې الله به ستا حفاظت کوي او ستا د بچو به م الله حفاظت کوي یو خدا شوه ځکه زمری درته لګیا د حفاظت کوي او دویم دا معلومه شوه زمری زورور دی په ټولو حیواناتو کې تکړه او مضبوط د ځنګل بادشاه دا شیر دی ببر شیر زمری دلته دا زمری چې تا ولید که نه د دې دا نښه ده چې په دې علاقه به بل څوک غلبه نه کوي دلته کې به ښکار حرامي دا د زمري علاقه شو زمري په خپل علاقه کې خپل ښکار کوي د بل چا ښکار نه مني ښکار به دلته مني حرام دا د زمري علاقه ده دلته به څوک بوټ هم نه پرې کوي دلته به څوک را دننه کېږي هم نه هماغسې شو د حرم مبارک خپل حدود دي هغه کې ښکار منع دی د جدید طرف نه چې تاسو ورځئ الله هم بوځه نو هلته کې په دې سړک د پاسه یو رحیل غوندې جوړ شوی دی یو طرف ته بل طرف ته اوچات یو رحیل یې جوړ کړی دی اوس دغه نه دا څه ورته وي سیمټو بره داسې یو کړی داسې رحیل غوندې جوړ کړی د دواړو روډونو د پاس موټروی د پاسه رحیل د دې رحیل نه لږ غوندې جدې طرف ته مخکې داسې وړې وړې یو دوه د سړک په دې پټپات دروازې لګېدلې دغه حدود حرم نو چې سړی ورځي نو د الله نه سوال کوي یا الله زه دې حرم آمن داسې حرم ته راوستم چې تا وله امن من دخله کان آمنا چې څوک دې ته داخل شو امن شو محفوظ شو وینه محفوظه ده عزت محفوظ دی مال محفوظ دی محفوظ شو بس نو خلق هلته سوال کوي الله زه هغه ځای ته ځم چې هغې ته حرم وایي خدایا زما وینا د جهنم په اور حرامه کې دا سوال کوي خدایا زما اډوکې زما غوښې زما پټې زما رګونه زما یو یو اندام سترګې پوزه غوږونه خوله د جهنم په اور حرام کې حرم ته داخلېږم یا الله زما د بچو زما د رونو خویندو د هغې د بچو د دوستانو تا پکې یادوې که نه زه خو یادوم دوستان زه خو پکې تاسو را مقتدیان هم یادوم خدای چې ما ته به دغه کوې که به نه کوې خو زه یادومه ګورې ښه د جمعې مقتدیان او دوستان چې څومره الله ته خو بیا معلوم دوستان خدای دا ټولو وجودونه بچي وینې غوښې پټې رګونه اندامونه دوزخ په اور حرام دا به وایي مدینې نه چې راځي نو تنعیم ورته وایي هلته جومات د مسجد عایشه نو ځای په ځای په روډونو باندې د حرم نښې ښکار حرام دا وچې بوټې پرې کول چې کم بوټې تا کرلی دی پرې کولی شي خو تا وکره نو ته یې پرې کولی شي خو چې قدرتي کم بوټې زرغون دی نشي پرې کولی که اوچه څانګه یې خیر دی خو نه بوټې ونه پرېږدي رسول الله مبارک د مکې د فتح پر ورځ اعلان وکړ دا حرم لا ما امن نه دی ورکړی الله ورکړی ما عزت نه دی ورکړی الله ورکړی د دې بوټې پرې کول هم منع دي نه به پرې کوې نو حضرت عباس رضی الله عنه ورته وایي چې الله رسوله سرګړې دا پروازه
چې موږ دې پخوا د جوماتونو کې واچول سرګړې ورته وي بروزه ورته وایي دا پکې جدا کا ولې ځکه دا موږ قبر کې مړي ته اچو دا موږ په کورونو کې لاندې اچو دا لواران په بټو کې بلئ رسول الله مبارک وی الا الازخر یاره دا بروزه او دا سرګړې خیر دی که دا کوی کولی شي باقي به نه کوي الله بیبي هاجرې ته وښوله چې زورور زمری دی زمری چې کوم ځای د چا پلار بال ته بوډۍ له ورشي دا یو نښه شوه او د چا پلار بال ته ښکار وکړي الله د هغه بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام خیال وساته او هغه اسماعیل علیه السلام چې لوی شو نو ابراهیم علیه السلام راغی وی بچې ما ته الله حکم کړی چې دا زوی ځان سره کو دا بیت الله جوړ کړه زما مدد به وکړې وی بابا بلکل په دستر وچېشه نو خدای چې دا کاڼي ولا زمونږ کتابونو خو لیکلي دي د پلانکي غر نه د پلانکي پلانونه هم لیکلي دي بهر کې د غرونو نه یې ولا کاڼي راغونډول او تراشل به نو بیت الله شریف یې جوړ اوچت رکوټه تقریبا 50 فٹ اوچت ته یو طرف 32 او بلم تقریبا 32 فٹ ته بل خوا 42 44 فٹ ته بل خوا هم داسې دی لوی کور د خدای پاک جوړ دی جوړ او چې په کوم کاڼي باندې به ودرېدل قوازه خو نشته که کاڼي به ورته اوچتېده لکه د قوازې کار به یې کو نو په هغې کې د ابراهیم علیه السلام د خپې د ګوتې د بند عمره نښې هم شته مقام ابراهیم ورته وایي د بیت الله شریف دروازې ته مخامخ هغه کاڼی پروت دی د شیشې جال ته ګیر چاپېره تاو دی چې څوک طواف کوي ورته ګوري د ابراهیم علیه السلام د خپې نښې پکې پرتې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف څوک وکړي نو 2 رکعاته واجب الطواف کوي نو هغه داسې ځای کې کوي چې ورته مقام ابراهیم مخامخي ورته بیت الله شریف مخامخي او پکې آیات بینات کې حجر اسود هم دی حجر اسود د انسان د سر عمره کاڼی آدم علیه السلام چې د الله د اسمان جنت نه راکوزو د ځان سره راوړی دی رسول الله مبارک فرمایي وي د پیو نه سپینو خو د بني آدم ګناهونو تور کړی دی دا ځان ته راکاږي او چې چا د هغې استلام په حقه وکړه نو قیامت په ورځ به دا حجر اسود د خدای په دربار کې هغه له سفارش کوي د به سترګې وي نظر به پې کوي د به ژبه وي خبرې به پې کوي د به غوږونه وي اورېدل به کوي او استلام څه ته وایي ښکل به یې کوي اوس به یې د چا پلار ښکل کړي لږ رش خو نه دی دیکې دي او چغې دي او شرمول دي او ښځې بیا توبه وباسي ښځې د سړو په دا منځ کې ورځي ښکلی ښکلول مستحب دي که ښکلول نشي لاس به یوسئ شریعت وایي لاس به ښکل کړي که لاس نشي وړی چوکه یوسه هغه ښکل کړي که هغه نی لرې ورته مخامخ ودرېږه د سینې برابر لاس اوچت کا بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة على رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا لکه راول لکه چې ما پې دا لاسونه کېښودل هغه خپل بس اسانه شریعت اسان که که نه لرې ځای نه ونیسه نو صیبه دا اوس په دې روجه کې د شپې زه ورغلم په دا روجه کې یو ښځه د سړو په دا میانځ کې ده اوس یوه نه ده دوه دي ای خورې پنجابی وه ای ترورې ای خورې د خدای خاطر ورور دی یا خاوند هر څوک جو ورته مخکې دی د خدای وایي آپ چومتے ہم نہیں چومیں گے تاسو ښکلی موږ به نه ښکلو ښځو له حجر اسود ښکلول رسول الله مبارک ښځو ته وایي شاته طواف کوئ سړو سره ځان مه جنګوئ نو ثواب ګټئ که عذاب ګټئ تېره جمعه مې ویلي دین هغه دی چې ما ته پیغمبر مبارک وښایي د پیغمبر د طریقې مطابق چې چلی دغه دین دی او چې د رسول الله مبارک د طریقې خلاف دی هغه دین نه دی هی د بدعت وایي نو پیغمبر مبارک خو امهات المؤمنین ته بیبیانو ته وایي چې شاته طواف کوئ د سړو نه شاته دی به د سړو په منځ کې راځي ډغرې لاس سړي به روان وي ښځه به په منځ کې درته به وایي چې خدایه څوک لاس به داسې کې خدای
داسې به کې او میانځ کې به راننوځي دوپټه نشته هغې ښځې حجر اسود ښکل که ما ورته کتل پیغله وه کم از کم د 17 کالو به دوپټه یې هلته پرته دوپټه نشته د سر ویښته ببر او چغې وباسي بیا چغې بله مې ولیدله چې هغه بلکل مخامخ هغه رکن یماني د طرف نه یې پلین باندې را رواني په هغه چبوتره بره ولاړه ده سړي ورپسې دي تړوټ په میانځ کوزېږي څنګه کوزېږي ګپ شپ یو شیخ الحدیث صاحب اوس وفات ته الله دې وبخښي تاسو ټول یې پېژنئ نوم یې د دنا ده لوی شیخ الحدیث او ډاکټر و ما ته مولانا جی د زوی نوم یې واخیست وي د هغه مور راته وي چې په ما حجر اسود ښکل کړه ما ښځې مه کوه نه کې نه به ما به خامخا ښکلی وی بومې تلم ټیل ټال سر مې ولا راواغېست او د حجر اسود ته یو کاسه غوندې ده د سپینو زرو هغې کې سر وردن نه کړي نو حجر اسود ښکل کړي په کاسه کې مو له سر وردن نه که زه م راوتم دا م راوته چې بلډینګ له رالو نو ما ورته وي چې څنګه خوند یې درکړه ښکل دی که زما دم بېخ وویست او ځانم وی ما کوم دی ښکل که بس ما په غوسه راله په کنځلو شوم د پلانکۍ لور ما له دې بېخ وویسته خولې رانه وبیدې سر مې دله په کاسه کې کېښود شونډې دې مې نږدې کړې او بیا دې م ښکل نه که هغه شونډې بس نږدې کولو بیا دې م ښکل نه که وی زه دې کوم ځای وردن نه کړم هلته خو زه پرېښودم بله ښځه دې ونیو سر دې وله وردن نه کړه زه راته چغې وم چې زه دې پرېښودم ما ته یې نه کتل او بلې ښځې له یې سر ونیو دې وردن نه کړه راشي ته دې پته یو ځل ما ته مولانا دلته راشه هلې ټوقي مو وی د پلانکي مور مې دلته کېنولې چې دلته کېنه او زه طواف کوم راځم راشو ما طواف وکړ اوس چې رالم زه ورغلم چې یا ښځې راځه که وي دا نه راځي بیا مې ورله اواز وکړ چې راځه که نه اوس نه راته نه ګورې نه راځي وی ورغلم سر له مې ورله داسې ده چې د پلانکۍ لور راپاسه که نه وی هغې چې مخ داسې وکړه پردی وه وایي هغه تلې وه او دس ده او پردی د هغې په ځای ناسته وه نو بورقې هلورې د یو شان تکې تورې بورقې پته یې پکې نه لګي بهر کیف د ښځو عمره طواف پکار دی چې زنانه لاړې شي حجم وکړي څنګه چې دا عبادت باندې مونږ سړي خوشحالېږو نو ښځو له هم عبادت پکار زنانه هم شکر دی څنګه چې زمونږ په زړه کې د بیت الله مینه ده د ښځو نشته د هغې مینه ده که څنګه چې موږ دا خوښوو چې موږ د حجونه وکړو عمرې دې وکړې ښځې هم خوښوي څنګه چې موږ دا خوښوو چې د موږ د ثواب زیات وشي هغې هم دا خوښوي خو لیکن د زنانو دپاره چې کوم اصول دي او کومه طریقه ده نو د هغې اصول او طریقې مطابق دې لاړ شي نو حجر اسود رسول الله مبارک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض د الله لاسونه نشته خدای یو مثال ورکړی دی چې حجر اسود له دې شونډې یوړې داسې اړه کې فرض کړه چې د خدای لاس مبارک مې ښکل کړی او بل پکې زمزم دی زمزم آیات بینات زمزم پخوا خو د زمزم کویې به مونږ لیده لاره ورته شوې وه د سړو ځان له دی او د ښځو ځان له دی په پوړو به ورکوش او شیشه ورته لګېدلې وه هغه پیپونه به م ښکارېدل اوس خو پته نه لګي چې د کم ځای نه یې ورته لاره کړې ده د زمزم د کوې هېڅ معلومات نشته چې دوی سره انتظام نشته چې د اوبه کم ځای کې ځای کړو دا کم ځای ځای کړو او رسول الله مبارک فرمایلی چې زمزم د اوبه د حجر اسود د طرف نه را روانې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو حبشي یو تور سړی په زمزم د کوې ته پرېوت پکې مړ شو سړی ته یې راوویسته خو وینه نه بندېدله عمر صاحب ته چا ووایي چې دې سره څوک و اوبو کې د وینې اوس هم خوند شته حضرت عمر رضی الله عنه یو صحابي ته یو غوټاناک سړی راوسته چې څوک د غوټې ماهر یې وایي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې د اوبه د حجر اسود نه را روانې دي نو ته به دا مهرباني وکړي چې د حجر اسود په طرف غوټه وه نو چې کوم ځای سوړه درله نو یو کوټ یې ورکړی و چوغا وي دا پکې ومنډه
زور سره نو اوبه به بندې شي دا اوبه به ترې وباسي غوټناک سړي چې غوټه واله وي د حجر اسود په طرف د انسان د سر عمره یو سوړه راله په زور مې پکې چوغه ومنډله زور مې ورکړه اوبه څه ناسه کمې شوې نو کوې یې راوځنځه راصفی کړه نو بیا ته یې هغه چوغه وویسته دومره اوبه دي زما وروڼو چې دا پلکونه خلک ځي پلکونه خلک دا ټول د اوبه څکي لږې نه حضور پاک فرمایي دومره یې وڅکئ چې پختی پرې راوپړسېږي خلک خو یې اوبو کې ګزاره کوی که نه چې اوبه کمې نه ګزاره به پکې نه دومره وڅکئ چې پختی هم راوپړسېږي او دا خلک ځان سره ملکونو ته څومره وړي هغې لږې ورکوي نه پرېږدي په پټو یې خلک راوړي په غلی راوړي خو راوړي او مدینې منورې د ټینکرې روانې دي او ټول د مدینې منورې حرم د کولرو ډک دی او اوس پیپ روان دی پیپ اوس د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته پیپ کودی کېده بله څه دی پورې خښ کړی م دی ما چا تپوس وکړ مې دا کودی د سره دا پیپ د څه دی دلته اوس ویګېس نشته وی دا د زمزم اوبو له پیپ خښئ دا مدینې منورې ته په پیپ کې جده کې مې ولیدل په ډېرو ځایونو کې زمزم اوبه په ریاض کې مې ولیدل په ډېرو جوماتونو کې زمزم اوبه نو دا د زمزم اوبه رسول الله مبارک فرمایي چې په کم نیت چا وڅکلې الله به هغې دپاره برابروي خو زموږ د خلکو خو قصې شته که نه هلکه ماله به سوچه اوبه راکې سوچه به د چا پلار تاله پوره کړي سوچه خو یو 15 لیټره بوتل ورکړي زه خو ورته بوتل ویم ابر تورنګزو به سینګ کېږي او زما خو 2 زره طالبان دي رسول الله مبارک چې څه وایي ګور ابه کوي او یې نورې پکې واچوي دا خیر پیدا کوي یو بوتل به 60 ته ورسي چې نورې دې ته واچولې 100 ته به ورسي یو بوتل به 100 ته رسي چې نورې دې پکې واچولې 1000 ته به ورسي نو خیر نه شو نو خلکو به وي چې خدایا دا پکې نورې واچوې نو دا دیسي شوې او دا جوټه شوې لکه چې پیغمبر وایي نو دا خو دیسي جوټه پکې د کمې رالی نو د زمزم اوبو کې 2 فایدې دي د تندې د ختمېدو کار هم کوي او د لوږې د ختمېدو کار هم کوي زمونږ کتابونو لیکلی چې شپږ میاشتې بعضې حضراتو په مکه کې په حرم کې دننه وخت تېر کړی دی صرف د زمزم اوبې څکلي ډوډۍ نه راخوړلې نو د فرانس یو ډاکټر پې تحقیق کړی تاسو سره خو دا موبایل شته که نه په دې کې دا ټولې قصې شته د فرانس یو ډاکټر پې تحقیق کړی دی هغه وایي ما د زمزم خالصې اوبه په لیبارټرۍ چک کړې بیا مې په نورو اوبو کې د زمزم لږې اوبه واچولې نورې خپلې وې زمزم مې لږې پکې واچولې هغه مې په لیبارټرۍ چک کړې چې خالص اوبه څنګه وې چې په نورو کې د یو ګوټ ور واچولې هغه هم ټولې د زمزم شي نه خوند بدلېږي نور اوبو کې خو چې د انسان ګوتې ولګي نو څښا کېږي که نه څښا کېږي نه خوند بدلېږي نه پکې چې د شګه راووته نه چې ته خړې شوې یو ځل یو انګریز دا سوال کړی و وایي زه دا سوال کوم چې د زمزم د اوبه 4 موټرې لګیا دي اوبتېر اوبه راوځي دا خړېږي ولې نه د زمزم په اوبو کې شګه ولې نه راځي د دې خوند ولې نه بدلېږي او دا تشېږي ولې نه نو چا به یو جواب او چا بل ما وی یو جواب به ولې زه ورکړمه دا چې دا د حضرت اسماعیل علیه السلام د ماشوم بچي د خپې د لګولو معجزه ده د معجزې مقابله څوک نشي کولی معجزې طاقت بر الله سره هغه د زمزم اوبه دي او صفا ده چې بیبي هاجره به وخته او بچي ته به یې کتل او مروه ده چې دغه د بچي ته کتل او د صفا مروه په منځ کې لږ ځای کې منډه ده ښځې به منډه نه وایي سړي به وایي دغه ځایونو کې دعاګانې هم قبلېږي صفا باندې خلک استلام کې استلام باندې کې دعا به کې دعا پې قبلېږي د صفا په غونډۍ دعا قبلېږي د مروه په غونډۍ دعا قبلېږي هغه چې شنو راډونو کې منډه وي هلته دعا قبلېږي حجر اسود ته مخامخ دعا قبلېږي د زمزم کوی سره دعا قبلېږي
د زمزم اوبه چې دی اوس کلي دعا قبلېږي ملتزم د حجر اسود نه تر د دروازې پورې دقه ځای سره دعا قبلېږي او میزاب رحمت چې د کم ناوه مبارک را بیت الله هغه تویږي هلته خلک ورننوځي هلته دعا قبلېږي چکر به م لګاو نو وایي داسې سړي به م لیدل چې سپینې جامې اچولې دي سپین څادرونه یې والې او ښځې به م کتې چې هغوی به م داسې بل شان رومال په سر کړی و چغې به یې والې و د سړو م سب چپل په خپو دا ښځه وایي د دې سړي نه مې تپوس وکړه دې خاوند نه چې دا څه چل دی بعضې سړي نه په ګاډو کې روان دي په دې لارو کوڅو کې روان دي په دې ایرپورټونو کې موږ وینو چې هغوی دوه څادرې چولي سپینې سر تور لکه لیونو غوندې خپې کې چپل نه کمیس نه کوټ نه واسکټ نه پرتوب او ښځو څه مخصوص لباس مخصوص چغې موی لبیک نو دا خاوند راته وایي چې دا په دې دلته یو ښار دی مکه ورته وایي هغې کې د مسلمانانو میله لګي په کال کې دې ورته حج وایي نو دا مسلمانان هغه میلې له راځي او چې دې میلې له راځي نو په دغه لباس کې راځي د انګریزان خو د میلو شوقیان دي ما مې دې خاوند ته وایي چې ځو نه دا میلې د مسلمانانو دا میله به وګورو سیل به وګورو وی راته وایي چې ښځې هلته سړي غیر مسلم نه پرېږدي کافر واقعي د مکې د حرم حدودو ته چې کله رانږدې شي نو هلته به بورډ لګولي په عربۍ کې هم لیکلي او په انګریزۍ کې هم لیکلي چې مسلمان به په دې لار ځي او کافر به پرې نه ځي کافر راته وایي کافر نه پرېږدي وایي ما ورته وایي چې مونږ څوک څه پېژني چې مونږ هل نه وایو چې مونږ مسلمانان نه یو زه خو لاړ به شو سیل به وکړو که راوینې نو څه مونږ جیل ته خو نه بوځي واپس به راځو که نه خو داسې کار کوو چې د دې په شان جامې پیدا کوو څوک هم ونه پرېږدي وایي زما خاوند د هغه حجیانو په شان څادرونه واچول ما هم د هغه حجیانو په شان رومال او په سر وتړه سپینې جامې مې واچولې ټکسي مونې و چې مونږ مکې ته بوځو وایي مکې ته په لاره اړو چیکینګ والا په مونږ اړو پوه نه شو مکې ته ورسېدو هلته خو انګلیش والا مي د برطانیې نه او د فرانس نه او د انګلینډ نه او د امریکې نه مسلمانان راځي هغوی انګریزي وایي په ژبه خو پته نشي لګولی افریقې والا مختلفو ملکونو خلک به ووینې مختلفې ژبې وایي وایي چې مکې ته ورسېدو که چا نه تپوس کوو نو هلته څوک شکیان نه شي خو خلک روانه موږ ورپسې تلو په یو جومات وردننه شو موږ هم ورپسې ځو جومات کې در برنډو کې یو نه بلې ته دوی دې موږ هم ورپسې ځو لاندې یو میدان ته دا خلک کوزېدل موږ هم ورپسې کوشو چې کوشو هم کتل نو یو کوټه ده او تور څادر پې پروت دی غلاف موږ یو غاړې ته ودرېدو تماشه کوو چې دا میله خو لکه میله خو موږ دې ته وایو چې کوم دی اوبه دي او سیلاب دی او ابشار دی او چینې دی او ځنګل دی او دکانونه دی او بازار دی او خرید و فروخت دی هوټلې دي خدای دا خلک خو دې جومات نه راغلل او دې میدان کې دا کوټه ده هغې نه تاویږي زم یو غاړې ته ودرېدم زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده خلک لګیا دي د هغه کوټې ته تاویږي چغې وایي څوک جاړي بوډا هم تاویږي او ماشوم هم تاویږي او خان هم تاویږي او غریب هم او ښځه هم اوهو دې کوټه کې به څه شي چا قبر دی پکې که دې کې څه دي دا خلک تاویږي یاره وایي چې دې کوټې ته ما کتل او زما دې خاوند کتل دا انګریزه ښځه وایي چې مې کتل دې کوټې ته بس دې کوټې په ما یو سر و بیت الله شریف ګورم وایي داسې سر یې را باندې وکړو چې بس زما دا سترګې ځان ته بلکل نیغې کړې ګورم او ناګانه مې د زړه کې داسې حالات بدلېدل شروع شو لکه انسان باندې چې ساسر وشي او د سترګو نوښکې روانې شو بې اختیاره د دې کوټې عظمت مې زړه راغی د دې کوټې لویوالی مې د زړه راغی د دې کوټې حقانیت مې زړه راغی اوښکې روانې دي وایي ما وی دې خاوند ته ګورم تپوس ته کوم چې دا په ما څه چلو شو زما خو د زړه دنیا بدله شوه ما زه خو بل څه محسوسوم خو چې مخ اړوم نو دونه سکت مې نیسي چې مخ دې خواته وکړم مخ مې نه شو اړولی په زور مې نه شو اړولی په دې کوټې ته ګورم او جاړم او دا اسلام راته ورو د زړه نه راځي چې د اسلام حق مذهب او دا کوټه رښتونې ده
چې ډېر ساعت اوښ کې وبهېدو په داسې په زور مې دا مخ دې خاوند ته راواړو چې دې خاوند ته مې وکتل دیم جاړي یو شان سلګی وای زم سلګی وم دیم سلګی وای د ما نه مخکې بهېږي د نه مخکې بهېږي وی ما په دې جړا کې دې خاوند ته وې سړیه څه محسوسې وی ما ته وی ښځې ته څه محسوسې وی مې چې زما خو دړه دنیا بدله ده وی چې زما هم دړه دنیا بدله ده دا خو رښتونې کوټه ده دا دین خو ما ته رښتونې ښکاري د اسلام خو ما ته رښتونې مذهب ښکاري دا کوټه خو موږ ځان ته راکاږي زموږ زړه راکاږي زړه لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي دا خو کوټه نه ده دا خو څه بل څه شی دی دا خو سانوارات دي او برکات او تجلیات موږ ته ښکاري دا څه دي سړیه سبق او ښځې که خفه کېږي نه نو دا دین قبلول غواړي دا کوټه موږ ته اشارې راکوي دین قبلول غواړي او زما مړه داسې وایي یو سړی روان و دلته هلکه په انګریزۍ پوهېږي بل یو رانږدې کو زه په انګلیش موږ دې کلمې شهادت وښو کلمې راته وایي په مقصد یې پوهېږو کلمې شهادت هم په قضا کې الله ایمان را نصیب ښځه وایي ما او خاوند په ټوله دنیا کې به داسې څوک پیدا نه کړي موږ ته الله صرف او صرف د بیت الله شریف په کتو ایمان را نصیب کړی ځکه خو الله وایي فيه آیات بینات مقام ابراهیم خو موږ بیت الله ته په سچه نظر ونه کړه موږ بیت الله ته په سچه نظر ونه کړه موږ خو چې بیت الله له ځو هلو جی کم ځای بیت الله نه تاویږم ښه طواف کومه تا ته هم دوا کومه ښه ریاکاري دې وکړه او د قصد به دې لاس اوچت کړی او ترخ به دې ښکاره کړی او دوا به نه کې او شکل به دې جوړ کړی او تصویر به ځان له وباسې دلته به یې راولېږي چې تا ته هم دوا کوم بلته هم دوا موږ دغې باندې بیت الله ته کتلي پس جمع نه کتل ورته موږ بیت الله سره صرف دنیا غواړو آخرت نه غواړو زه عمرې له دې لازم چې کاروبار مې خراب دی چې هلته لاړ شم دوا وکړم کاروبار ټیک شي پریشاني ده چې لاړ شم چې پریشاني ختم شي د دوی نوکري نشته چې ولا سوال وکړم چې نوکري شروع شي دې لازم بس کارخانه یوه ده چې دوه جوړې کړم هغې لازم الله څه وایي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق وی دې بیت الله سره بعضې خلک دنیا غواړي ور به یې کم خو آخرت کې به یې څه نه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه څنګه دي وفي الاخره بعض خلک دنیا هم غواړي اخره هم غواړي دنیا غوښتل منع نه دي خو اصل شی خو دنیا نه ده اصل څه شی دی اخرت هلته به دواړه غواړي نیت خالص کا دې لمه ده ځمکه غواړم او بنګله غواړم او کارخانه غواړم او پریشاني ده دا به ختمېږي الله دلته هم شته دعا دلته هم قبلېږي هلته دې له لاړ شو چې یو لک منځونه هلته پیدا کېږي دلته نه پیدا کېږي الله خو دلته مشته دعا خو دلته قبلې د نیمه شپې پاسه رسول الله مبارک فرمایي د نیمه شپې دعا خدای قبلوي که دعا قبلېدو له فقط هلته دعا قبلېږي دا نه چې نه قبلېږي خو که صرف د دعا قبلېدو له ما خو ځای نه توخل چې دې کې دعا قبلېږي خو که صرف دعا له دی مته دلته شپې پاسه تهجد وکړه دعا وکړه بانک چې ویلې کېږي دعا قبلېږي د بانک او د اقامت په وخت کې هم دعا قبلېږي روژه دې ونیوله ماته دې وخت کې هم دعا قبلېږي نو دعا خو هلته هم قبلېږي دلته هم قبلېږي هلته هغه شي له لاړ شي چې دلته نشته هلته یو لاک باندې مونځ دی دلته نشته دا نیت وکړه هلته طواف شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته عمره شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته صفا مروه منځ کې منډه شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته حجر اسود شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته مقام ابراهیم شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته میزاب رحمت شته د هغې لاندې شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته د الله رضا له لاړ شه هلته لاړ شه چې الله خوشحاله شي دا د بیت الله د ټول اسلام یو مرکز دی او د اتفاق مرکز دی ګوره الله خو اینما تولو فثم وجه الله که ته هر طرف ته مخکې نو الله تعالی هر طرف ته دی د الله رحمت هر طرف ته دی د الله قدرت هر طرف ته دی لیکن بیا هم الله وایي چې نه مونځ کوئ نو ټول به بیت الله ته مخ کوئ چې تفریقه او فرق ختم شي او ټول په یو وحدت او په یو نقطه متفق شي دویم په مخ د ځمکه چې ړومبی کور پیدا دی نو قرآن شریف کې الله فرمایي هغه بیت الله شریف دی ځمکه چې کله الله پاک پیدا کړه او فرشتې په دې ځمکه کې مقرر کړې
نو هغه فرشتو الله ته درخواست وکړ چې الله بره مونږ په اسمانونو کې یو نو مونږ به په اسمان کې بیت المعمور کې عبادت کوو په ځمکه کې به مونږ کوم ځای ستا عبادت کوو مخ به کوم طرف ته تا ته ګرځو نو الله پاک په جنت کې د زمرودو په یو کاڼي کې یو کوټه والا ورکړه زمرودو کې یو کوټه وه د زمرودو کاڼي چې نه هغې کې پیوند ونه پکې ټانکه وه وی دا الله ورته وی دا کوز کې او زه درته یو ځای ښیم هلته یې ولګوئ بس دغه ستاسو د عبادت مرکز دی نو الله ورته مکه شریفه وښوله چې کوم ځای اوس بیت الله شریف دی نو هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله هغه ځای کې کېښو نو فرشتو به عبادت کوو بیا چې پیریان الله په مخ د ځمکه پیدا کړل نو هغې کې لګیا خپل عبادت کوو او چې پیریانو کله فساد شروع کو نو الله هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله اوچت کې جنت ته یوړ او بیا چې کله الله پاک حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راکوز کو او د هغه بیبي حضرت حوا علیه السلام دا په جده کې راکوز شوه او آدم علیه السلام په سریلنکا کې اوس هملته یو غر دی او د هغه غر په سر کې د آدم علیه السلام د خپې نشان دی ټوله دنیا ځي د هغې غر ته پیاده خیږي مزل دی پکې او هلته کې ګوتم بدھ والا وایي دا ملک خو د هغې دی وي دا د ګوتم بدھ قدم دی لیکن دا دروغ دی ځکه 6.5 فوټه کم و بیش سینچونه دا قدم دی نو دا د ګوتم بدھ نشي کېدی ګوتم بدھ خو ډېر وروسته تېر شوی د هغه خو ټول وجود به تقریبا 6.5 فوټه نو قدم 6.5 فوټه او د آدم علیه السلام قدم دومره و ځکه د هغه 3.5 ګزه پلنو او 10 ګزه اوږد نو چې 3.5 ګزه پلنې او 10 ګزه اوږد دي نو قدم یې تقریبا هم دومره راځي نو هغه سریلنکا کې راکوز او هوا دا په جده کې نو دواړه یو بل پسې ګرځېدل نو د عرفات په میدان کې خدای یو بل سره میلاو کړه او په مزدلفه کې یو بل ته نږدې شو نو الله پاک آدم علیه السلام ته دقه ځای وښاو چې دې ځای کې یو کور جوړ کړه د عبادت نو هغه پکې جوړ کړه بیا د آدم علیه السلام نه پس وخت په وخت دا جوړ شوی دی بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الکرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل زین جرهم وعبد الإله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم شاعر لسلا د دې شمیرل کړي نو اخیری کې بیا د حضور پاک ابراهیم علیه السلام بیا جوړ کې اسماعیل علیه السلام وسره او د ابراهیم علیه السلام نه پسم سودا له جوړ شوی دی خو د حضور پاک مبارک په زمانه کې دا بیا جوړ شو او حجر اسود الله د پیغمبر علیه السلام مبارک په لاسو پکې کېښود بیا د هغې نه پس نبي علیه السلام یو ارمان کړی یاره وایي زړه مې غواړي چې دا بیت الله شریف روان کړم او دې کې 3 ترمیمه وکړم یو دروازه اوچته ده چې دا دروازه د یوې خله راولم او دویمه دروازه پکې جوړه کړم چې په یو خلک ننوځي په بله به تېوځي او دریم د هغې سیسه د حتویم ورته وایي چې دا پکې را دننه کړم خو هسې نه د خلکو په اړه کې څه شبهې شکونه پیدا نه شي نو نه روانو نو بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د ارمان په انداز جوړ او بیا چې عبدالله ابن زبیر کله حجاج ابن یوسف شهید کا نو هغه د عبدالله ابن زبیر د لاس بیت الله روان کو په زړه نقشې بیا وروسته د ترکو یو بادشاه سلطان مراد سبکتګین هغه بیا اخر کې بیا جوړ کړی نو اوس هماغه د سلطان مراد سبکتګین د زمانې بیت الله شریف دی او سعودي حکومت پکې لږ پوخوالی راوستی دی پشتۍ ورته جوړې کړې دي او تیږو باندې والا څه ټکوالی دي چې کلک شي دننه پکې ټیلونه لګولې دي د سرو زرو دروازې ورته جوړه کړې ده
د سرو زرو ناوې ولا جوړه کړې ده د ریخمو غلاب په کال په کال بدلی او دوه چته جوړ کړی دی او دننه پکې دروازه جوړه کړې ده د دویم چت او د بره چت. نو قرآن شریف چې رونو د چا صفتو کې او الله ته کوم څه صفتو کې او الله ورته برکتي وایي یقینا د برکت شی دی. نو الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس، لومبی کور چې الله پاک د خلکو د عبادت دپاره مقرر کړی دی نو هغه للذي ببکه هغه دی چې په مکه مکرمه کې دی. فیه آیات بینات، په دې کې د خدای د قدرت او د الله د معرفت د الله د وجود د وحدانیت ښکاره نښې پرتې دي. او چې بیت الله ته ګوري نو ثواب دی پکې، شل رحمتونه در باندې ورېږي. او چې ورته مخامخ ناستې او بیا پاسې او منځ ورته کې نو څلوېښت رحمتونه در باندې ورېږي. او چې طواف ته کې نو شپېته رحمتونه در باندې ورېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شپږ شلې رحمتونه پرې راورېږي، شپېته په طواف والا، څلوېښت چې څوک ورته منځ کوي او شل چې څوک ورته هسې ګوري. زه اکثر ملګرو ته ویم دلته هغه عبادت وکړئ چې کوم عبادت په پاکستان کې په خپل کلي کې نشئ کولی. طواف بل ځای نه کېږي، دلته کېږي طوافونه. منځ ورته وکړئ، هسې ورته ګورئ، کتو کې ثواب دی. او کتو کې او چې بیا طواف ته کې او تاویږي نو زنانه به م وینې چې هغې ته تاویږي، نارینه به م وینې چې هغې ته تاویږي، فقیران به م وینې چې هغې ته تاویږي، مالدار به م ته تاویږي، بادشاہ به م ته تاویږي، غریب به م ته تاویږي، بیمار به م ته تاویږي، صحتمند به م ته تاویږي، تور او سپین به م ته تاویږي، عربي او عجمي به م ته تاویږي، او ټول به خدای ته چغې وایي او زاري به کوي. مسلمان خو الله ته دی محتاج. نو چې دلته ګناو کې هلته لاړ شي او خدای ته چغې وایي 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 نو الله پاک یې معاف کړي. یو بزرګ خبره کوي وی د بیت الله نه تاوېدم طواف مې کوم وی یو سړي ما سره طواف کو هغه به وی لبیک. دا لبیک چې سړی احرام وتړي نو چې بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو هغه لبیک ختم شي. لیکن که هسې څوک طواف کوي او د لبیک ورد کوي نو دا خیر دی. یو ذکر دی لبیک، الله ته خپله حاضري لګی نو وی لبیک لبیک، نو چې ده به وی لبیک نو وی غیبي اواز به ورته راغی چې لا ستا دا لبیک قبول نه دی. نو دا بزرگ دی خو نیک سړی و، د کشف خاوند و دی خو پې پیش و. دې دپاره یې چې خدای دې له قبول کړي او الله درته وایي نه دی قبول. زمونږ خو پته نه لګي قبلې که نه قبلې، په یو تمنا او په یو ارزو په ارمان لګیا یو. نو تا ته خو ښکاره اواز کوي چې نه ستا دا لبیک نه دی قبول، نو ځان بیا ولې کړی؟ سړی ورته څه وایي؟ وی یو ټیک خبره دی وکړه خو زه ډېر ګناهګار یم، ډېر زیان ما ډېره ګناه کړې ده. دې د خدای در له راغلی یم، دې کور له ما ته بل در نو معلوم. ما وی دا د خدای در دی، دا هغه در دی چې دلته ټول پیغمبران خدای ته تو شوي دي. پیغمبر په امت کې لوی شخصیت دی، په مخلوق کې خدای ته نیازبین او ډېر ګران خو محتاج بیا الله ته. دلته پیغمبران تو شوي دي، آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، او د دې بیت الله نه رسول الله مبارک تو شوي دي. او د مدینې نه ولا څو ځله راغلی دی او دی ښکل کړی دی او دی کې حجر اسود دی. دا د خدای د عصمت نښه ده. نو ما بار ګناه کړی ده او دا درد دې له راغلی یم، خدای ته چغې وام چې الله ما معاف کا، او دلته مې نه معاف کوي، راته وی لا 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 نه معاف کوم، لبیک دې نه قبلوم. نو ملګري ته راته بل د دې نه ښه در وښایه، هلته ورپسې ځم. ما ته خو دغه معلوم دی. ته بل وښایه پرېږدم نه، الله نه غواړم معافي، بل در وښایه چې بل خوا لاړ شم.
بس که قبلی که نه قبلی زه ورته چغې وام او که دې نه بل دریو ښایي هلته ورپسې زما خو دا لیدلی دی چې دا ټکې ووایي نو چې ده د دې نه پس وی لبیک نو دوه ځله به ول اواز راته لبیک لبیک قبول دی قبول دی ستا لبیک دا ولې رونو زه ورته نومیشي عمره ویم او خلکو ته م وایي طواف کې به رواني موبایل به راوبس هلکه طواف کومه ښه زه دفتر یې لو کړم خلکو ته خپل عبادت ښه او ځان ته نن سبا ویډیو کیمرې مخامخ کړي ویډیو کیمرې مخامخ کړي او طواف کوي او خلکو ته ښایي چې دا دې زه لګیم او زه طواف کوم نو چې ته خلکو ته خپل عبادت ښه او ریاکاري کې او په بیت الله کې ګناه کې او د هغه ځای نه ویډیو کیمرا ځان ته مخامخ کې نو هر څه دې اوبو ته وغورځون نو رښتیا ووایه د خدای دپاره شوه که نمایشي شوه نمایشي شوه نو خدای دې موږ تاسو د نمایشي عمرو نه وساتي موږ له هم ډېر خلک تصویرونه وباسي نه یم خبر چې دلته راشم وایي تا خو پکې هلته ناست وي د خدای پاکه دا چا سهار هم ماته یو سړي په موبایل کې تصویر راوویست وي دا ګوره ته یو ځای کې ناست دی او دا دلته کې روژه ماته کې او دا خدایه پاک موږ هم نه پرېږدي چې دا نه خبرې ګوټه سې ورکړې نو لګیا دي په طواف کې صاحبه چغې به وایي او لګیم او تا دوا کوم ډېر مې قسم په خدای ولیدل قسم مې درته وخوړ د جمعې ورځ د په منبر ناست یم چې بل له به موبایل ورکړي او لاس یې د قصد اوچت کړي دوا نه کوي لاس یې اوچت کړي بیت الله ته شا کړي یا ورته مخ کړي او د بل له موبایل ورکړي ما له تصویر وباسه نو ګوره دوا نه کوي او د قصدانو د لاس اوچت کړ رښتیا ووایه خدای به پرې خفه کېږي او که خوشحالېږي او ریام کې دا نه ښې خلکو ته د دوا کو او د بیت الله په خوا کې دا له نقشې جوړی نو دا نومیشي عمرې ورته زه وایم عمره هغه ده چې خالص د الله د رضا دپاره وکړي خدای د رضا دپاره ځای نومیشي مه کوئ چې ما 3 عمرې وکړو ما 4 وکړو ما 5 وکړې او نومیشي مه کوئ چې خلکو ته وایې بس ما خوالته اعتکاف وکړو ما خوالته وکړو ریا به نه کوئ یو نیک سړی دی په کوټه لګیا دی بعد تلاوت د قرآن شریف کوي قرآن شریف تلاوت کوي په لاره خلک روان و د ده د زړه کې رالل چې دا خلک خو روان دي ورېږه دا تلاوت په زوره کم چې دوی یې واوري چې پته ورته ولګي چې دی خو تلاوت کوي نو په خشته اواز یې تلاوت مخکې رو خشته اواز نو اوس یې اواز ښکلې که او په خشته اواز تلاوت شروع کړه چې دا خلک یې واوري خلک هم ودرېدل چې هلکه ډېر ښکلی اواز یې دی دا تلاوت چې کوي نو چې خلک لاړل بیا یې اواز غلی کړه تلاوت یې کوم چې خپل سبق اخلاص که ختم یې وکړه بیا نو ده شو خوب یې ولید نو خوب کې الله دته خپل عمل خواو نو دا تلاوت پکې راغی نو هغه چې تلاوت راغی نو چې هغه کم ځای د اواز په زوره کړی و د هغې ثواب نه د باقي و نو دی ورته وایي چې الله ما خو قرآن شریف ټول ستا دپاره ختم کړی دی نو د دې نورو ثواب شته او د دې ثواب پکې نشته دا خالي دی یوه نور دې ما لکه او دا دې دې له وکړه چې خلک یې واوري ما له دې نه دی کړی دا دې خدای له کړی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک د کوټې مبارک سره خوا کې ناست دا د نبی علیہ السلام خاص نزدې صحابي دی او د حضور پاک شیخ الحدیث دی د حدیث استاد یو سړی ولا راغی وی ابو هریره ما ته به یو حدیث داسې وی چې تا د رسول الله مبارک نه په خپل اورېدلی د بل چا واسطه پکې نه تا ته اورېدلي او بیا تا په خپله پې ځان هم پې کړي په خبره پېول هم ځان ضروري دی او بیا دې یاد کړي مې نو چې دی ورته ووې نو حضرت ابو هریره یو چغه کړه او بېهوشه را پرېوت نه چې دی ورته ووي نو حضرت ابو هریره ورته څه وایي وی او
ما یو حدیث د حضور پاک نه مخامخ په مخامخ اورېدلی زما او د هغه منځ کې بل څوک نو بیا مې په ځان هم پې کړی دی او یاد کړی مې هم دی یو چغې واله بې هوشه شو چې هوش کې راغی نو بیا هغه سړي ته وایي ملګري یو حدیث مې د حضور پاک نه اورېدلی ځان مې پې کړی دی یاد کړی مې هم دی او مخ په مخ مې د دقه ځای اورېدلی دی زما او د هغه په منځ کې بل دویم نو بیا چغه کړې بې هوشه شو نو په دریم ځل چې په هوش کې راغی نو بیا ووې او خلکو یې سړي ته ویې د خدای بنده سړی دې مړ کړ د څه د پوستې ته وکړو دا څه خبره ده وایي ما د رسول الله مبارک نه یو حدیث اورېدلی زه او هغه ناستو بل څوک دی دی به ورته وایي چې الله ما خو کمال کړی دی ما خو هغه کار کړی دی چې پروردګاره نن به پرې ډېر ثواب راکې ما څه کړي دي ما جهاد وکړ ستا په لار کې تر دې حده پورې چې ځان مې شهید که ستا په لار کې او رښتیا ووایه دې نه غټه قرباني بله نه شي کېدی چې دا ووایي نو الله به ورته وایي کذبته دروغ دې ووایې نو چې الله وایي دروغ دې ووایي نو ټولې فرشتې به ورته وایي کذبته دروغ دې ویلې فرشتې به ولاړې که تا دې دپاره دا جهاد نه دی کړی دا ځان دې دې له نه دی شهید کړی چې زما دپاره دی دا دې دپاره چې خلک وایي چې فلان جریئون فلان کې ډېر زبردست بادر دی دا خو د خپلې بادرۍ دپاره کړي دي ما له خو دې نه دی کړی نو چې څه له دې کړي دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی دې دنیا کې وګټه دنیا کې خلکو ته وایي چې ډېر لوی بادر دی ډېر پهلوان دی دغې له دې کړي دی هغه نوم دې هلته وګټه دلته څه دي ارینی ما قدمت ماله چې د سمخ کې لګلي و خواهشه به خو تا هغې له کړي و هغه نوم دې وګټه دلته هېڅ هم نشته الله فرشتو ته حکم کې سپېمو کې ورته زنځیر واچوي پړ مخې دوزخ ته غورځوي بل به را مخکې کې دلته راشه مال مې در کړی و که نه څه دې کړي دي الله تا ته پته نشته څه صدقې مې کړي ستا د رضا دپاره خیراتونه مې کړي صدقه مې کړې ده خیرات مې وکړو مال مې لګولی دی مثلا زه مثال درکړم جومات مې جوړ کړ دا مې وکړ لاره غریب سره امداد مال مې ولګاو حج عمره مې وکړل الله به ورته وایي کذبته دروغ دی ووایې چې الله وایي دروغ دی وایي ټولې فرشتې به وایي دروغ دی وایي الله به وفرمایي چې دا دې دې له کړي دي چې خلک وایي فلانون جوادون چې ډېر لوی سخي دی دې له دې کول چې خلک وایي ډېر سخي سړی دی ډېره سخا کوي نو چې کم نوم له دې کړي دی دې دنیا کې ګټلی دی چې څه له دې کول هغه نوم دې وګټه خلکو وایي فلان کې ډېر سخي دی دلته وښایه څه دې راوړي دي ما له دې نه دي کړی خلکو ته یې ځان ښاو دله سپېمو کې زنځیر واچوی ټول مخې دوزخ ته وغورځوي بل ته به وایي دلته راشه که نه تا له خو مې څنګه ښکلی اواز در کړی او قرآن مې در کړی قاري صاحب څه دې کړی دی الله تا ته پته نشته شپه ورځ مې د قرآن شریف تلاوت کو شپه ورځ انا اللیل و انا النهار شپه ورځ مې کړی الله به ورته بیا وفرمایي کذبته دروغ دی ووایي چورل دروغ وایي چې الله وایي کذبته ټول په لکونو اربونو کربونو فرشتې به ټول ورته وایي کذبته دروغجنه دروغ دی تا خو دې دپاره دا تلاوت کو چې خلک وایي فلان قارئ فلان کې ډېر ښایسته قاري دی ښکلی اواز یې دی ډېر ښایسته تجوید چې څه له دې کړي دي هغه نوم دې دنیا کې ګټلی دی دلته دې څه دي دله سپېمو کې زنځیر واچوی ټول مخې دوزخ ته وغورځوی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک نه پخپله اورېدلی دی چې لومبې به الله په دې دریو کسانو دوزخ غرغنډه کړي نو ته طواف غوندې عبادت عمرې غوندې عبادت 1.5 لک روپۍ لګې 1 لک روپۍ لګې 1.5 لک روپۍ لګې او دې له لګې چې خلکو ته ښیې هغه ځای کې د دروغې نقش جوړ کړه یو ترخ اوږه دې ښکاره کړه د قصد دې احرام ځان نه تاو کړه د قصد عمره نشته او ځان نه تصویرونه وی او هغه دلته رالیږې خلکو له طواف کوم تا ته دوا کوم طواف کوم تا ته دوا کوم طواف کوم تا ته دوا کوم ځان ته وکړه چې عبادت دې قبول شي او دا د پیغمبر مبارک وینا ده چې اخره زمانه کې به داسې خلک چې حج له به ځي او دې دپاره به ځي چې خلکو ته وښیي چې ما 2 حجه وکړل 10 مې وکړل 6 مې وکړل 15 مې وکړل بعضې خلک به سیل له ځي وبه وینم مکه مې ولیده او دا مې ولیدل دا مې ولیدل
نو زما رونو نو میشي عمرونه هم خدای ساته خدای دې هغه عمره زموږ ستاسو نصیب کړي چې کومه باندې الله راضي کېږي هلته چې لاړ چې وجاړه خدای ته جړه وکړه خدای ته تاویږه وجاړه الله ته عاجزي وکړه ځان غیب کا اے رونو کومه دانه د غنم چې په المارۍ کې پرته یو مقه دانه ده کومه دانه چې د خاورو نه پاک او صفا کې او په ټوکړه کې ونغاړې او مقه دانه ده او کومه دانه چې خاورې شي رښتیا ووایه د هغې نه څونه جوړېږي د هغې نه اویا اتیا او شل او سل دانې جوړېږي ځانې خاورې که په ځمکه کې نو شین بوټي ته زرغون شو بلا شی ته جوړې شوې نو ځان خاورې کا الله ته وجاړه الله ته زاري وکړه په دې نیت مه ځه چې او کال نه قضا کوم که نه خامخا ځم اعتکاف کوم او دا کوم هلته مې اعتکاف وکړو دلته مې ودې که نو صله خلکو ته وې د خدای بنده خلکو ته صله وې خلکو دې وکړه خدای له دې وکړه بس ومې که لاړم هلکه عمرې لاړې او بد دعا وکړه چې خدای قبوله طواف دې کو طواف هم بس صاحب دغه پرېږده بس لاړم خدای تا هم بودي مونږ دې خدای بولي بس دا خبرې کوه نه چې بس ما خود هلته اعتکاف او وروڼو خفه کېږې ما چې سلی دي دی درته ویم چې تاسو ته بچ شئ ډېر خلک د الله دپاره لګیا د اعتکاف کوي په ټولو کې بهترین د اعتکاف د بیت الله شریف دی دویم نمبر مسجد نبوي شریف دی دریم نمبر د بیت المقدس جومات دی څلورم نمبر جامع مسجد دی پنځم نمبر د محلي جومات دی ډېر خلک دي اعتکاف ته خو قسم د ډېرو خلکو اعتکاف ته ناست دي خفه کېږو به نه دا ما لیدلی دي په دې نیت چې ځان یې د کمرې د پیسو نه بچ کړی دی چې په هغې خرچه راځي اعتکاف نشته هسې جومات کې پراته دي اعتکاف خو آداب دي آدابو نه نه خبر اعتکاف کې اعتکاف خو خپل ادب لري تا ته چې ډاکټر دارو لیکي او ډاکټر د ته په کومه طریقه وي په هغه طریقه خورې نو فایده به درکوي او که د ډاکټر د طریقې نه خلاف کار دی او که رښتیا وایي فایده به درکوي که تاوان دی درکوي ډاکټر تا ته وایي دا دارو په مړه خوره او ته په ناره وخورې نو معده کې به زخم پیدا شي ډاکټر ته دوی په ناره خوره او ته په مړه وخورې نو دستونه به در باندې ولګي ډاکټر دله شل ګولۍ ولیکې شل او د ته یو به روزانه خورو ته وایې نه مړه سبب شل ورځې پې ځان کړو مراشه غونډې وخوره رښتیا وایه څه شی به دنه جوړېږي قبر ته به زر رسېږي نو ډاکټر د ته وایي دا ګولۍ خوره وګورې دې سره به د مالګې نه پرهېز کې او ته ښه چونډی مالګه ورسره خورې فایده درکوي نه نو په دارو کې د ډاکټر منې او په عبادت کې د خدای نه منې په دارو په استعمال کې د ډاکټر منې او د ته پته راکړه د ډاکټرو نه منم تبی کوي نو د دین په کار کې د رسول الله مبارک ولې نه منئ پیغمبر مبارک چې کومه طریقه ښولې په هغه طریقه ولې نه کې او چې د رسول الله مبارک په طریقه دې ونه کړه نو رسول الله مبارک بدعت دې وکړه شل ګولۍ په یو ځای خو تا زړه کې سوچ دا دی چې شل ورځې بس انتظار کوم په یو ځای وخوره صلی الله علیه وسلم د ځانه به قصې نه کوو چې نه مړه دا خو نیکي ده زموږ دا خلک مړه یې ګوړه چې څونه شربت کوي چې خوږېږي دا خو نه ګوړه خو شربت کې واچوه شوګر مریض له ورکړه چې خوږه شي چې بیخې وباسي ډېره خوږه شي هم تاوان دی داسې به نه کې د ځانه به خبر نه کې ګوړه شربت کوي چې ډېره خوږېږي نه داسې به نه کې لمونځ به کې نو ورختو وخت کې به یې نه کې که دې وکړه ګناهګار یې نو ورپرېوتو وخت کې به یې نه کې که دې وکړه ګناهګار یې زوال وخت کې به یې نه کې که دې وکړه ګناهګار یې همغه خدای له لمونځ کې همغه سجده ورته لګې خو د پیغمبر په طریقه نه کې ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله وایي چې رسول الله مبارک مې تاله نمونه رالیږلې ده هغه ته ګوره هغسې کوه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول زما تابعداري وکړه خو د پیغمبر په تابعدارۍ د رسول الله مبارک په نقش قدم لاړ دا دین دی دا نه نه ګوړه اچوه شربت دی دا شربت دی څه دا به د اصولو مطابق په کار کې کمیس به بره اچې پرتوک به لاندې اچې پټکې به بره ټوپی وی نو که پرتوک دی ویسته د پرتوک نه پټکې وو رښتیا ووایه او ځان دې بربنډ کړه نو ښه به ښکارې که بد به ښکارې دا چې خو خپل ځای دی که او که پرتوک دې ځان ته بره واچو یو پنسه کې یو لاس ورکړه او بل پنسه کې بل لاس ورکړه
او کمیس دې ځان ته لاندې نه د پرتوک په ځای راواغوسته نو خلک به درته روغ وي که لیونۍ به درته وي وایه لیونۍ به درته همغه جامه ځان دې پې پټ کړه خو چې کوم مقصد باندې په کومه طریقه جوړو هغه طریقه دې ونه کړه نو لیونۍ به درته خلک وي نو دین به هم په هغه طریقه کوي چې کومه طریقه درته چا ښودلې ده نبی کریم ټول وایه صلی الله علیه وسلم او چې هغه طریقه باندې نه ونه کړه تاوان دې ځان له ورکړه نو اعتکاف کې رسول الله مبارک فرمای چې صرف طبعی حاجت ته به د جومات نه بهر وځې او بې د طبعی حاجت نه به د جومات نه بهر نه وځې داسې ده که نه طبعی حاجت له به د جومات طبعي څه ته وایي اودس ماتې له وتی شي اودس ماتې طبعي حاجت دی ډوډۍ له وتی شي ډوډۍ ستا ضرورت د هغې نه بغیر د کار نه کېږي تر دې حده پورې فقهاو لیکلي دي چې غسل د جمعې له به هم نه وځې ضرورت نہیں سنت تے سنت نہ بہو کہ جماعت کے دن انتظام ہو ٹک دگنی بار بولے نوزے تردی حد پورے کہ چرت پبایا بشے بازار تب ہم نے سودا بمزان لنا ہے خرید و فیروق پاکی منع دے نکان جماعت کے غشتہ لکا خدی کے بد دی کر لیکن معتکف با جماعت کی نکان علی بار بنو معتکف دی جماعت کے دان تسشی کی دی نکان بالتا ہے سونا پابندی رہا دې نه خلک دی هلته هوټلو ته ډوډۍ دان لالي مزېدار هوټل ته لاړ شي ډوډۍ دان نه والي پکې ناستې او ګپ شپ او خندا خوندي هلکه ولې یاره جي نو څه به کوو نو مه کوې اعتکاف فرض نه دی واجب نه دی مه کوه که نه ښه د جومات نه بار به وځي صاحبه بار میدان ته هلته خلکو خیرات راوړي لګولې وي پېشمني خیراتونه ویشي تراوو پسې هم خیراتونه ویشي ماښام پسې هم لګیا دي خیراتونه ویشي حالانکه د مارونو واورئ په مدینه منوره کې په روجمات کې د خوراک د انسان ضرورت بالکل ملاویږي کجوره دله درکوي که لس خورې که شل خورې د بل روټۍ دله درکوي که یوه خورې که پنځه خورې وایي زما دوه راکه درې را څلور درکوي د ماستو ډبې وي ډېر اعلی ماستې یو ډبې هر چا ته ږدي که ته ما له دوه راکه دوه هم درکوي که وایي درې راکه درې هم درکوي په بعضې درستخانونو درته بادام هم پراتی کاجو هم درته پروتي زمزم هم درته پرتې وي شات هم پکې ملاویږي په جومات کې دننه نو رښتیا ووایه په دې باندې سړی مړېږي که نه مړېږي بشیر جان هم پې مړېږي دا شی دله ورکه دې هم پې مړېږي ښه نو دا شی اخري په ماښام دا مې لیدلي دي رونو خبر تپوس دا درته ښکاره ویم خو د جومات د دروازې نه بار سي دننه دقه ماسته کجوره پرېږدي او ډبل لوټی بل شی نه پرېږدي چې جمعه څښانه شي بار سي بار درستخانونه ګیر چاپېره لګېدلي دي روجي هم میلاویږي چرګان هم میلاویږي کیله مالټه هم میلاویږي ډوډۍ هم میلاویږي ترکاري هم میلاویږي بار درستخانونه لګېدلي دي په زور به دې راکاږي نو دا اعتکاف والا بهیجان څه چلو کي دی هلته بار وځي هغه روجو له پولاو له هغه چرګ له هغه ډوډۍ له هغه مالټو له کیلو له نو ماښام مونځ چې بیا د نر بچی بار وځي نو هلته ناستې روټۍ خوري نو چې تراویح خوري نو بیا وځي نو بیا ډوډۍ خوري نو چې په قیام اللیل وشي قیام اللیل هغې ته چې تهجد کوي د بانګ نه لږ مخکې نو بیا وځي نو رښتیا ووایې چې اعتکاف دې سره په ځای پاتې شو که دوړه شو دا خو ضرورت نه دی دا ورته خواهشاتو پسې بار ته وځي دا ضرورت نه دی خواهشاتو له وځي ولې وځي که د ماښام په دغې ګزاره وکړه ما به ملګرو ته د ماښام په دغه ډول روټۍ ماستو ګزاره وکړې او زه پېشمني له وځې که حاجت هم وي او اوږې یې اوږې نه یم وځې اوږې پېشمني له وځې او چې کښېنې روټۍ وخورې هلته خیراتي ورکوي نو ایسارېږې به نه زر به راوځې نه صاحب چې ډوډۍ له لاړ شي هلته بیا سي خندا خوندي سنګې جوړې خیر خیریت کور سره په ټیلیفون خبرې یو ځای نه ډوډۍ راوړه بل ځای نه راوړه ورېږه مړه دا خو تشي روجي دي یار هلته نه راوړي هغې کې چرګ دی هلته نه ورېږه مړه دا خو غوښه ده ورېږه مړه دا خو پلانکې شی دی بار ښه ګپ شپ ښه خندا خوندي زمارونو د اعتکاف دی د ستاسو نه تپوس کوم لړ ختم شو اعتکاف کم دی خو د هوټل د شپې نه د ځان بچ کړی دی چې هلته کې په هوټل کې شپه کوم نو 100 ریال علي 200 ریال علي راشه جومات کې به ډډه ولګوم او خلکو ته هم زه اعتکاف کوم دقه چل شروع دی دا سیسټم شروع دی
ټیک ده بعضې صالحان دیندار هغې ډېر د اصولو مطابق لګیا دي خپل اعتکافونه کوي خو اکثریت مې دغسې قسم په خدای ولیده هېڅ نشته ګپ شپ په لاره به اودسماتې له ځي ما به ورته وي یو کس دی ملګري دوه کس دی نو ټیک ده دوه مو دی درې مو دی په لاره به خبرې نه کوي دی به اودسماتې جومات نه بهر وځي ګپ شپ خندا خوندي هلته اودس مات کي انتظار پکې منع دی له جومات نه بهر غسلخانه کې به هغه بل ته نه ولاړي صبر وکړه لکه صبر زر کوه که نه تا ته یو ساري ما ته څه دي سارېږي لار خو رانه روکېږي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به قضای حاجت له په اعتکاف کې بار ووته او مریض به مخې له ورغې نو تپوس به یې ته وکړه څنګه خو ودرېده به ورسره نه جنازو له په اعتکاف کې نه دی اعتکاف خو دغې ته صرف طبي حاجت له بار تللی دی دا نقصانات اینم په حرم مبارک کې دننه ګرځي دا خلک یو پسې بل پسې دا ملاقاتونه تا سره ناستو بل پسې ناستو بل سره ناستو بل سره ناستو هلته ټول د دنیا خبرې شو ټول د دنیا اعتکاف ته که دا ګپ شپ دی که د اجره ده پنځه به یو دی ناستي څلور به بل دی ناستي شپږ به بل دی ناست څلور بل دی ناستي او ټول میخه څنګه و پلانکې او ټیلیفون دې کور ته کړی دی او که نه پلانکې څنګه و ډېر څنګه و خندا خوندې او خلط خلط د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده دو کسه لګیا دي په مسجد نبی مبارک کې خبرې کوي یو صحابي ته یې کاڼې ورویشته داسې خولې ورته نه وې چې هغه ورته وکتل وي دلته راشي اشاره یې وکړه وی ورشه هغه دوه کسه خبرې کوي ما لی راوله علیه بهما دوی وله راوسته وي من این انتم د کم ځای یې وی موږ د طایف یو اوهو ارمان چې میلمانه نه وی که نه او د مدینې وی نو لاوجعتکما اوس به مې دړمن کړی وی داسې به مې والې وی چې ډوکې به مې دله خود کړي تاسو خبرې د دنیا کوئ او بیا د پیغمبر مبارک په جومات کې د حضور پاک احترام چې څنګه د هغې د وفات نه مخکې و اوس هم هغسې احترام پکې قدر پکې نو دا په مسجد نبوي کې ته اعتکاف ته ناست د ګپ شپ لګیا دا مې دې پورې دا خام تاسو خدای ټول بوزي خو چې دا څیزونه هم ذهن کې پراته ګورې د آدابو خیال به ساتئ د بې ادبۍ کار به نه کوې ګولی به خورې ډاکټر وي اوبو سره اچوه ته یې ګرمې چای سره اچوي ډاکټر وي په مړه اچوه ته یې نارې سره اچوه د دارو د آدابو خیال به ساتئ که به نه ساتئ نو د عبادت په هم د آدابو خیال ساتئ خو دې نه ساته تاوان دله درکوي دین لرې تاوان ورکوي نو دا شی شروع دی صاحبه هلته به د رسول الله مبارک مخ ته ولاړي سلام به اچوي دلته به کیمره راوباسي پټوان به ځان راوباسي دا ټول څیزونه دي هلته به د نبي علیه السلام د قبر مبارک ته مخامخ چې ودرېږي روضې مبارکې ته نو خبرې به کوي هلکه چغې مو ادا خو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون رسول الله مبارک سره چې مخامخ ولاړ اواز به نه اوچتې چغې به نه وي هغه عمل به دې ټول برباد شو په در باندې خبر او احترام د هغې چې هغه وخت څنګه اوس په مغسې احترام ورته ویې لاړ شه احد کې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر دی هغه د پیغمبر مبارک تره دی اول ته لږ لاړ شي د هغه زیارت به مو کې غوښتنه به د الله نه کې بندنه به نه کې خو دلته لږ لاړ شه هلته کې د هغه د قبر زیارت وکړه او دا خبره ملته وکړه چې دغه مشکل پېښ دی هلته لاړ جړلې خوب ورغی حضرت حمزه رضی الله عنه خوب کې ولیده او ورته وایي د مدینې منورې د مستو سپکاوی دی کړی دی فټافټ د مدینې نه وزګري د ایمان د وتو خطره دی دا خو د رسول الله مبارک د مخه به د هغه د کوڅو د سپو م احترام کې د هغه د هغه خاورې به م احترام کې عزت پکې د جومات به م احترام کې د مارونو نو عمرې له خلک ځي ډېر دی تاسو مونږ بار بار بوتې کې طوافونه کوي خلک ډېر خو ورسره به د بیت الله احترام کې بیت الله ته ورته غاړه وځه ښکلاوه حجر اسود ته ورشه
او خکل کا او مسلمان لټیل ټال دی کې بنوي په اطمینان او داسې خکل کا چې رسول الله مبارک خکل کړی او رسول الله مبارک فرمایي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض دا په مخ د ځمکه داسې دی لکه چې د الله مبارک لاس یې ښکل کړ دا څومره لوی خبره ده نو چې د الله مبارک لاس دا یو تشبیه ده یو کنایه ده چې داسې ده لکه چې د الله لاس یې ښکل کړ نو بیا په هغې خولې کنځل هم کې هغې کې بیا نسواره مچې په هغې سګرټ هم څکې بیا او د میزاب رحمت لاندې ودرېږه وجاړه خدای ته علما لیکي دا یو مخ د بیت الله پورې لګوه دا بل لګوه او لاړ شه ودرېږه د دروازې مبارکې ملتزم حجر اسود او د دروازې په منځ کې او خدای ته ډېر وجاړه الله ګناهګار بنده دله راغلی موږ ګناهګار یو که وجاړه خدای ته او دواړه به غواړې دنیا به م غواړې خیرت به م غواړې ګورې دا خبره مو پېژنه قرآن شریف کې الله وایي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق بعضې صرف دنیا غواړې خیرت کې به ونه خدای اسم ورکړي او بعضې وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هغې دنیا او خیرت دواړه غواړي نو چې هلته غواړې نو دواړه به غواړې ډېر خلک صرف او صرف دنیا له روان دي صرف او صرف دنیا چې تا ته مو یره دوا کوه قرضداري یره دوا کوه پیسې یره دوا کوه کاروبار کمزور قسم دې ډېر خلک به داسې چې هغې به وي دوا وکړه چې خدای مې معاف کړي په سلو کې یو به هم داسې ما خلک راضي کړه دوه به هم داسې نه چې دوا وکړه چې ما خدای معاف کړي دوا وکړه دوا وکړه چې ګناه مې خدای معاف کړي دوا وکړه چې خدای مې مونځ باندې راواړي بچي مې په مان دا پکې یو دوی او هر یو چې راځي دوا وکړه چې قرض بوډا سړی دی بوډا سپینګیری او دا د الله صفتونه کوي او جاړي الله تو بڑا مهربان ہے کریم ہے رحیم ہے او دا د خدای صفتونه کوي وی زه چې ودرېدم ما چې راکړه به د خو چې کومه دوا ده بس دا خو قبوله رکون یم چې تا خدای بې خو بد نو هلکه وغواړه دنیا م غواړه ورسره اخرت وغواړه معافي وغواړه چې الله دې معاف کړي دنیا به هم درکوي اخر به هم درکوي د ګناه معافي وغواړه د الله نه او بیت الله ته نیغ ګوره بوډاګان به مې ولیدل بوډاګان یې ملا ټیټې او روان به چغې به ویل الله 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 ملګرو ته مې دا به خدای نه قبلوي سپینو ډکو نه خو خدای له حیا ورځي دا به نه قبلوي دا بوډا غریب دلته ګرځي زما پې رحم راځي نو د الله به پې نه راځي او رسول الله مبارک فرمایي الله ارحم بعباده من الام بولدها د مور په خپل بچي دونه رحم نشته لکه الله چې په خپلو بندګانو څونه رحم یو ښځه وه دی کله وې دا یو ښځه وه په یو سفر کې اورې بلا و کټوې ته ماشوم بچی و سره غېږ کې نو چې هغه اور به لمبه والا بچی به یې د دې خوا که چې لمبه به یې سړه شو بچی به یې دې خوا که نو حضور پاک فرمایل سمو خیال دی دا ښځه په دې بچي مهربانه ده که نه ده وی او ډېره زیاته وګوره اور نه یې بچ کوي وی الله د دې ښځې نه په بنده خپل ډېر مهربانه اوس ښځه راله الله رسول تا خو فرمایلی دي که نه چې د الله رحم په خپل بنده د مور د رحم نه زیات دی په بچي وی او نو زه خو به د خپل بچي اور ته ونه غورځوم الله ولې خپل بنده ورته غورځوي عجیبه سوال د مور نه په بچي چې څونه رحم دی د الله په خپل بنده د هغې نه رحم زیات دی نو زه خو خپل بچی ورته نه غورځوم الله ولې خپل بنده ورته غورځوي حضور پاک وژړل او ویې فرمایل چې باقی الله اور ته نه غورځوي مګر هغه غورځوي چې هغه سرکشي کوي د خدای مقابله کې کبرجنې خپې ځان پسې راکاږي مټې وایي خدای ته سر نه ښکته کوي منځ وخت دې نه ښکته کوي سرکشي کوي د خدای مال کې د خدای څه نه ورکوي ځان ته لوی وایي دقه ورته عاجزي د خدای در کې سر لګول خدای ته جړه فریاد حج عمره خالص د الله دپاره کول
او د موبایلو د تصویرونو نه ځان ساتل. مونږ خو دې وروره نه بچ کېږو چې ځان باندې پیګو ټسې ورکړي. ما درېږه مونږ ته چې یو دوا وکړه، دلته راته ودرېږه، ها وکړو دوا. مونږ دوا ته ودرېږه، هلته یې بل پې کړي چې تصویر وباسه. دلته راته خلک وایي دا خو هلته دوا کول، تصویرونه دلته راغلي، هلته تلاوت کوو تصویرونه خو یا خدایه نه مونږ څه وکړو، چې خلاصېږو خو نه. نو دې نه به ځان ساتو او د خدای نه به هم سوال کوو. مونږ کمزور یو چې الله د ښه عبادت توفیق راله راکړي.